بسم الله الرحمن الرحیم. ګوره دا په دې قانون دی نون تنوین و نون خفیفه ولا قانون. نو نون تنوین او نون خفیفه ولا قانون خلاصه دا ده چې نون تنوین او دا نون خفیفه چې کوم دی نو دی به موږ د خپل ماقبل حرکت موافقو حرف علت سره بدلو به، یعنی دلته کې رحیمن راغلی دی نو دا د نون تنوین مثال دی. نو دا رحیمن کې دا دو زبر کم دین دا به موږ سره بدل کو، دا به چې کم دینو موږ الف سره بدل کو رحیمه. خو دا قانون چې کم دینو دا سری دا جوازی دی، یعنی بدلول جایز دی او واجب نه دی. دا قانون سری دا رحیمن ویل صحیح دی او رحیمان بکی ویل صحیح دی. اوس نون خفیفه دی یادی. نو نون خفیفه موږ ګردانونو کې ماشوم ته ویلو چې کم نون باندې شد راغلی یا لکه دا مشدد وی نو هغه نون ثقیله دی، او چې کم نون باندې دا غړندې راغلی نو دا سری دا نون خفیفه دی. نو ازری بن بن او بن دا درې ماړه چې کم دي نو سری دا نون خفیفه دی. خو اوس دې دا به موږ وګورو دا موږ جدا جدا حروفو سره کم دي نو بدل کړي دي. نو دلته کې نون خفیفه راغلی، خو د دې نه مخکې چې کم دي نو سره راغلی دی زبر راغلی دی. نو د زبر موافق نو هغه موږ سره څه دی؟ هغه موږ سره الف دی. نو دا نون چې کوم دی دا یو نون دا نون خفیفه دا موږ الف سره موږ له بدلول د دې سری دا جایز دی. نو دا ازری بن چې کوم دی نو څه جوړ شو؟ ازری با. دغه شان دی ازری بون. نو نون خفیفه دی خو د دې نه مخکې کوم حرکت راغلی دی نو هغه څه دی؟ هغه پیش دی. نو اوس دا پیش موافق هغه و دی. نو دا ازری بون نه دلته کې دا نون خفیفه چې کوم دی نو دا موږ سره بدل کو، و سره به بدل کو نو ازری بو بشي. دغه شان ازری بن دا نون خفیفه دی د دې نه مخکې تر بعد لاندې زیر راغلی دی. نو اوس د زیر موافق هریاله نو دا ازری بن کې دا نون چې کوم دی نو دا به موږ څه وکړو؟ دا به یا سره موږ بدل کړو، نو دا ازری بن نه به ازری وی جوړ شي. خو دا درې واړه حالتونه چې کوم دی نو څه دي؟ دا جایز دي. خو ازری بن وی نو هم صحیح ده او کو ازری با وی نو هم صحیح ده. ازری بن او ازری بی دواړه ویل پکې څه دي؟ دا به کوم دی نو دا جایز نو دا قانون او دا جوازی دی.